بعد از حمد و ثنا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ایما ورونو خوندو نن 20مه روزه ده او انشاءالله یو څو ورځې بعد یو 3 ورځې بعد به انشاءالله اختر یي. نو ما دا سوچ وکړو چې راځئ موږ د اختر د لمانځه په باره کې یو څو خبرې وکړو، ځکه چې اکثره دا موږ ځوانان خلک چې دي، دا ځوانان هلکان چې دي چې کله د اختر لمانځه ته ولاړ شي نو لا د اختر نیت یې نه زده، لا د اختر د لمانځه نیت نه زده، لا د اختر د لمانځه طریقه نه زده. دغه مین وجه دا ده چې دا موږ ځوانان وروڼه چې دي دا موبایل ده که دا موبایل په دې موبایل کې دی 24 غنټې مصروف وي، 24 غنټې دوی دا موبایل چلوي، بدلې کې اوري، ویډیوګانې کې ګوري، هر شی کوي. الله تعالی دوی ته دومره دا توفیق نه ورکوي چې دوی دا موبایل خلاص کړي او په دې کې اسلامي ویډیوګانې وګوري، د اختر د لمانځه په باره کې وګوري، د نور دا بنیادي مسایل چې دي د هغو په باره کې چې ویډیوګانې وګوري. خو نن ما دا اراده وکړله چې راځئ زه تاسو ته د لمانځه طریقه وښایم چې د اختر لمونځ موږ څرنګه کوو. اوله خو دا واورئ ما ورونو چې د اختر لمونځ واجب ده. ښه، بیا اکثر اوقات چې کله موږ ولاړ سو جماعت ته ولاړ سو نو هغه ټیم کې کوم امام صاحب چې ده هغه موږ ته د لمانځه طریقه راښیي، خو هغه په منډه راوښیي، موږ پرې پوه نه سو. لا کله داسې چې موږ سوچونه بلې خواته یي نو بیا هم موږ توجه امام صاحب طرف ته نه وي، نو بیا هم موږ پرې پوه نه سو. نو راځئ ما ورونو زه نن تاسو ته وښیم چې د اختر د لمانځه طریقه څرنګه ده او د اختر د لمانځه نیت څرنګه ده. اول خو نیت مبارک دا واورئ ما ورونو، ما اکثره د ما خپلوان چې دي ما څخه پوښتنه کوي چې مولانا صاحب دا نیت څرنګه کیږي، هغه که د لمانځه نیت وي، که د روزې نیت وي، که چې د هر شي نیت وي، دا نیت څرنګه کیږي. خو اول د نیت مبارک دا واورئ چې نیت چې دا کوم چې په ژبه باندې وایي، وینې لکه چې د ګیز لمونځ چې موږ کوو، موږ وایو چې 2 رکعاته لمونځ کوم فرض ازر وخت د ګیز خاصه خدای لره مخ مې په لور د کعبې شریف الله اکبر، دغه موږ چې وایو دا ضروري نه ده. دا کوم موږ ټکي چې د ژبه باندې موږ وایو دا ضروري نه ده. پوه شئ، اصل نیت چې دا د زړه د ارادې نوم نیت ده. دا همیشه یاد ساتئ ما ورونو، دا مسله همیشه یاد ساتئ چې اصل نیت چې دا د زړه د ارادې نوم نیت ده. یعنی داسې په زړه کې چې شي اراده یي هغه بس چې شي تاسې کوئ د هغه اراده په زړه کې ونیسئ بس، نو هغه داسې اصلي نیت ده. ښه، بیا هم که تاسې غواړئ چې کوم ټکي چې دي تاسو په ژبه باندې دا ټکي ووایي چې کوم ټکي په نیت کې ویل کېږي، نو نیت به داسې کوئ د ما ورونو چې 2 رکعاته واجب لمونځ کومه سره له 6 ځای تکبیرانو. 2 رکعاته واجب لمونځ کومه سره د 6 زیات تکبیرانو، پسې د امام مخ مې په لوري د کعبې شریفې الله اکبر. دا نیت ده. نو ما ورونو داسې ده دا د اختر د لمانځه نیت ده چې کوم ما تاسو ته وښودو. یاره بیا ما څخه واورئ چې 2 رکعاته واجب لمونځ کومه سره د 6 زیات تکبیرانو، پسې د امام مخ مې په لوري د کعبې شریفې الله اکبر. دا د اختر د لمانځه نیت ده. ښه، اوس موږ راځئ دا وګورو چې موږ لمونځ څرنګه کوو. نو ما ورونو چې کله تاسې داسې نیت هم وکړه او لاسونه هم داسې وتړل، ښه، نو بیا به تاسې په هغه ټیم کې وایي سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. چې کله تاسې دا وویلې نو امام صاحب چې دا هغه به 3 تکبیرونه ووایي. څرنګه امام صاحب به وایي الله اکبر، تاسې به مو سره کوئ الله اکبر، لاسونه به کته پرېږدئ. بیا وایي امام صاحب الله اکبر، بیا به تاسې لاسونه پرېږدئ. بیا به دریم بیا وایي امام صاحب الله اکبر، بیا به تاسې لاسونه داسې وتړئ. نو اته به الحمدلله به وایي او قل والله به وایي. څرنګه چې نور لمونځونه کوئ دغسې به لمونځ کوئ. 1 رکعت هم پرک 2 رکعت چې بیا راودرېږئ نو امام صاحب به ثنا شروع کړي، ثنا به ووایي، الحمدلله به ووایي، قل والله به ووایي. د هغه بعد بیا امام 3 زیات تکبیرونه به وایي.
څرنګه به وایي امام صاحب بیا کوي الله اکبر تاسې به لاسونه بیا کته واچوئ بیا به لاسونه پورته کوي بیا به واچوئ درېیم وار کې چې د بیا چې پورته کوي نو لاسونه به تړئ نه بلکې لاسونه به سیخ دغسې کته واچوئ او رکو ته به ولاړ سي نو نور لمونځ دا بالکل هغسې څرنګه د هغسې لمونځ لکه تاسې دا نور لمونځونه کوئ لکه دا فرض لمونځونه کوئ سنتونه کوئ نور ټول د اختر لمونځ هو به هو بالکل دغسې ده هېڅ فرق هم نشته کې صرف دا زیات تکبیران چې دي د دغو فرق ده کې بس دومره یاد ساتئ چې په اول رکعت کې تکبیران له الحمدلله مخته دي او په دوم رکعت کې تکبیران چې دي ادرې زیات تکبیران هغه له کل والله بعد دي بس دومره یاد ساتئ نو دا د اختر د لمانځه طریقه وه الله تعالی څخه موږ دعا کوو چې الله تعالی دې موږ ټولو ته دا توفیق راکړي چې موږ د اسلام بنیادي شیان چې دي هغه موږ زده کړو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین